الله تعالی فرمایي دا بوتان دومره کمزوري دي لکه څنګه چې جولاګې او غڼه عنکبوت مکړي دغه چې څنګه خپل کور جوړ کی او دای خیالي چیرې دا کور به ما بچ کی او په ما باندې به تکلیف نه راځي خو الله تعالی فرمایي دغه ډیر کمزور کور دی ځکه کمزور دی چې په هغې باندې سیلی راشي هم ورته د ټینګې نه دی که معمولي وخوځولی شي نو هم ختمي او که اوبه ورولي نو اوبه هم نشي سارولی او که په دې باندې نور راځي یا رڼا پې راځي نو هغه رڼا هم دننه ورځي هغه نور هم دننه ورځي او نشي منع کولی انتهایی کمزور کور دی ځکه چې کور سړی جوړوي نو د هغې یو څو مقصد دی یو دا چې د باران نه مې بچ کی او دویم دا چې د یخنۍ نه مې بچ کی دریم دا چې د ګرمۍ نه مې بچ کی څلورم دا چې زما دشمن په ما باندې حمله ونه کړي دا ټولې خبرې د عنکبوت او د جولاګي په دې کور کې نشته هر څه ورځي الله تعالی فرمایي چې څنګه دغه کور د دې کمزوری دی دغه رنګې د مشرک خدایان نیولي دي او د دا خیال دی چېرې دا به په سخته کې زما په کار باندې راځي حالانکه چې کله سخته راشي نو بیا مثال په کمزوریوالي کې د دغه مکړي او د دغه جولاګي د کور په شانتۍ چې هېڅ هم وله نشي کولی علماو لیکلي چې دا جولاګی چې کوم دی نو دا د دې تقریبا 3 قسمونه دي یو قسم په دې کې چې دی نو هغې ته ویلی کېږي لیس العناکب یعنی د جولاګو زمری او دا هغه چې کوم په دې جال کې او دا صرف دا مچان رانیسي او ځنې په دې کې هغه دي چې هغه دا کور جوړوي او بیا چې دا کور جوړوي د 2 طرفونه د دې د جال مثال په طور باندې یو دیوال نه بل دیواله پورې د دې ځای نه هغه ځای ته یا د دې ځای نه دې ځای ته نو د دې په منځ کې چې کوم تارونه دا لګوي بلکل په منځ کې نو هغه ځای کې تارونه ډېر لګوي او هغه تارونو کې دننه بیا د ځان دپاره د ناستې ځای او بیا دا چې کله دا مچ وغیره ونیسي نو صرف د هغې سر خوري نور پرېږدي نو دغه رنګې چې کم په دې مزارونو دربارونو کې دا پیران ناستي باطله صرف د خلکو عقیدو او د خلکو ایمانونو ته چې دی نو ناستي چې دا لوټکۍ دي دا سړی ورځي ټیم په ټیم باندې پیسې پې لګوي خو چې کله عین موقع کې په ده باندې سخته راشي نو د ده نه ایمان هم لوټ کړی د ده نه مال هم لوټ کړی او دا هسې تنه پاتې شي دغه مثال یې لکه څنګه چې جولاګې هغه مچ ونیسي سر ترې وخوري او هسې تنې پرېږدي نو د انسان نه د مسلمان نه چې کله ایمان لاړ شي او د هغه مال ترې لاړ شي خو هسې تنه پاتې شو نو الله تعالی فرمایي چې کاش د خلکو دې خبرې ته سوچ کولی چې زموږ دا بوتان چې دي دا په منزله د کور د دې عنکبوت او د دې جولاګي دي کمزوری دی څه نشي کولی دی که ناستي دا جالونه جوړ کړي دي دا دامونه جوړ کړي دي او ټیم په ټیم باندې دا عرسونه دي او دا چې کوم دی نو خیراتونه دي او دا شیونه دي صرف د دې دپاره چې دا مریدین په دې خپل جال او دام کې گیر کی او د دې مالونه چې دی نو هغه لوټ کی نور هېڅ هم نشته دی هلته لاړ شي تاسو په دې مزارونو کې د خلکو نه تپوس وکړئ چا لمونځ ورځي بعد دا چرس پکې سکلی کېږي او دا لوګي طالبګرۍ کې موږ یو مزار و هغې ته تلي زموږ ملګري ما ته ویل ته اوسه خبره شروع کړه موږ څنګه خبره شروع کړه نو ما ته ویل چې جاؤ تم وهابي ہو هم تمہارا نہیں مانتے او دننه قبر خواته چې دی نو صیبه ناستي او دا چرسې لګولي باران ورېدو چرسې لګولي دی ټول به دغه مزارونه دي دغه دربارونه دي او بیا دننه په دې کې څونه زناګانې کېږي ایمانونه چې دی نو لوټ کېږي د خلکو دا خو اوس باقاعده ویډیوګانو کې هم دا شی نه راغلي چې دا مزارونه نه دي دا د فحاشۍ اډې ته اوس جوړې شوي دغه چرس او دغه حرام شی نه پکې کېږي الله دې د مسلمان د ایمان حفاظت وکړي مثل الذین مثال دغه کسانو اتخذوا چې نیولي دي من دون الله سوا د الله تعالی نه اولیاء نور دوستان کمثل العنکبوت په شانته د غڼې دی په شانته د جولاګي دی
اتخذت بیتا چې هغه جوړ کی کور لرا. اتخذت کی دا ضمیر د مؤنث دی. عنکبوت او دا غڼه چې کومه ده په دې کې یو نری یو ماده. او قرآن کریم د نن نه 1400 ساله مخکې چې دی نو دا خبره کړې ده چې دا کم پکې ماده دا ښځه دغه چې دی نو دا کور جوړوي. ساینسدانانو اوس په دې باندې چې دی نو تحقیق کړی دی چې یاره دا کم نری دا کور نشي جوړولی. دا کار وله چې دی نو دغه ښځ کوي او دغه ماده وله کوي. اتخذت بیتا جوړ کی دا د ځان دپاره کور. و ان اوهن البیوت او یقینا ډېر کمزوری د کورونو نه لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دی. لو کانوا یعلمون کاش چې دا خلک پوهېدلی یعنی په دې خو پوهېږي چې دا کور کمزوری دا کور دا د دې کمزوری دی خو په دې نه پوهېږي چې دا زمونږ بوتان یا زمونږ چې دا کم معبودان دي دا هم د دې د کور په شان ته کمزوري دي او موږ له فایده نشي راکولی.